استاد ذهن کې وي او تاسو ته یاد شي نو تیرا دا ورځ چې ولا کوم نن ورځ چې ده د روزې نه یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې چې کوم حالت په موږ تاسو باندې زموږ په تحریک په کارکنانو باندې علماء باندې صلحاء باندې ټول تاسو وړاندې دي او بیا روزه په کوم کیفیت کې تیر شو په کوم حالت کې تیر شو هغه تاسو وړاندې ده چونکې د دې ورځې یو خصوصي مناسبت دی د هغه واقعې سره وسره مختصرا تاسو ته څو خبرې کوم په دې ورځو کې تیر موږ سره حکومت وخت یو معاهده کړې وه او هغه معاهده چې وه د فرانس سره د تعلقاتو او د هغې د سفیر د ملک بدرۍ په حوالې سره وه چې فرانس په سرکاري سطحه زما د محبوب علیه السلام ګستاخي کړې وه موږ چې کوم دی واحد په پاکستان کې هغه جماعت و چې دی مطالبه کړې وه د حکومت وخت نه چې د حضور علیه السلام ګستاخي شوې ده په سرکاري سطحه باندې جواب پکار دی او دا عزت الله په ټولو مذهبي سیاسي جماعتونو کې صرف لبیک نه ورکړ صرف لبیک نه ورکړ چې هغوی د خپل ذات یا د کرسۍ لپاره روچت نه شو چې کله مو روچت شوي ده الحمدلله د خپل نبي د عزت لپاره روچت شوي او چې کله میدان ته راوتلي دي د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس لپاره راوتلي دي د اسلامي اقدارو د حفاظت لپاره راوتلي دي او زموږ په دې به زموږ کارکون او د ده بچي او د ده نسلونه تر قیامته پورې فخر کوي چې څوارلس نیم سوه کاله پس هم د مفادو په دور کې د مفاد پرستۍ په دور کې چې چا یو قدم بغیر د مفادو نه ناغسته یو جماعت داسې مو چې خپل هر یو مفاد یې د خپلو لاندې کړي و صرف او صرف د خپل نبي د عشق او وفا په میدان کې د هغې لپاره ولاړ انشاءالله زموږ بچي او نسلونه هم په دې باندې فخر کوي دا ورځې وې چې حکومت وخت بدترینه بددیانتي وکړه بدترینه او زموږ چې کوم دی امیر محترم هم ګرفتار شو او بیا په ملک بر کې چې کوم دی زموږ د کارکنانو خلاف کریک ډاون شروع کړ چې د هغې معاهدې چونکې زموږ دې سره لیکل دا شوي وو که د معاهدې خلاف ورزي چا وکړه کوم فریق وکړه بیا به معاهده ماتې په هغه ورځ باندې د هغې دپاره بیا موږ د خپل وخت نه چې کوم 12 تاریخ و د هغې نه وړاندې 20 تاریخ چې و بیا د هغې نه موږ وړاندې چې کوم دی څه چل وکړو ټول قوم ته کار ورکړو چې د خپلو مطالبو لپاره ستاسو پرامن طریقې سره راوځه احتجاج وکړئ دومره ظلم او بربریت انتها شوه چې دې ظالمانو زموږ په هغې پرامن خلکو باندې دومره د زمانې بدترین ظلم وکړ چې روژه خلکو روژې چې کوم دي په روډونو باندې نیولې دي دشمني په روډونو باندې کول روژه ماتې په روډونو په دغه انور کې چې کوم دي په روډونو باندې ناست وو صرف د یوې خبرې دپاره دا نه وو چې دا کوم نن د دې خلکو مطالبې دي چې نه ته راکوشه او موږ به خېږو دې کرسۍ باندې بلکل پکې دا خبره سره د دې تصور هم پکې نه و چې نه نه ته د کرسۍ نه راکوشه موږ تا نه منو او موږ به دې کرسۍ لپاره خپل ته ګدا وکړو چې موږ به وخېږو موږ وایي ستا د خپله کرسۍ مبارک شي ته پې کښېنه 15 کاله نه 100 کاله نه په دې کرسۍ باندې کښېنه خو چې کله د حضور د عزت او ناموس خبره راځي په هغې کې خپل کردار ادا کوه چې کله د اسلامي اقدارو د تحفظ خبره راځي په هغې کې خپل کردار ادا کوه موږ غیر مشروط طور باندې بیا تا سره یو ځکه زموږ قیمت همدغه دی زموږ سودا همدغه ده زموږ دغه ته تلل مقصد نه دی بیا ته تکړه شه خدای دې وکړي چې دا ملک کرپشن نه پاک کې د ملک کې چې کوم دې څه راشي ترقي پکې راشي خو دا یو خبره داسې ده چې دا ناقابل برداشت ده دا زموږ لپاره قابل برداشت نه ده نو بجای د دوی چې دوی زموږ خبره اورېدلې وې او دوی د دې عوامو د ایمان او د غیرت ترجماني کړې وې نو دوی ریاستي ظلم او جبر باندې راغلل او روژه په خوله باندې زموږ کارکنانو باندې ګولۍ ورولې او په هغې کې په موقع باندې زموږ 20 کسان شهیدان کړل د سهار چې کوم دی د خوب په ټایم کې په 8 بجې باندې چې کارکنان په خوب باندې اوده پراته وو په جامع مسجد رحمت للعالمین باندې حمله وکړه کوم چې د غیرت او حمیت مرکز دی په دې وخت کې د کوم نه چې د ټول امت مسلمه ترجماني کېده او یو معذور شخصیت چې په دغه منبر باندې به ناست و او دا للکار داسې و چې تر فرانس او هالینډ او امریکې پورې به اورېدل کېده او پاکستان کې د هغه نه قادیانان او د هغه یاران پریشان او د ټول امت مسلمه د ترجمانۍ حق به ادا کوو په هغې مرکز باندې دوی روژه په خوله باندې د خوب په حالت کې یو داسې یزیدیت انتها وکړه چې ډایرکټ سیده فایرنګ یې وکړ او په موقع باندې په هغې کې زموږ 4 تنه شهیدان شو او د هغې هغه وینې چې وې دا په مهمات کې پرتې وې
او ډېر زیات په لسګو چې کوم دی په هغې کې زخمیان شو او دوی وایي چې موږ په هر صورت باندې موږ دا تحریک او دا پارټي نوره نشو برداشت کولی په سباله باندې فیصله وکړه په سباله باندې ټوله د وزراو د خپل فرعونیت د ظلم او د جبر په کرسۍ باندې ناست او هر یو د خپل د یو عجیبه فرعونیت لهجه وه او په هغې لهجې کې ویې چې دا تحریک چې دی موږ لازم کړو نه د هغې دپاره قانوني طریقه خپله شوه نه د هغې دپاره قانوني طریقه باندې عمل شو بس شپه په شپه باندې فیصله وکړه او ویې چې دا که لازم شو بس د دې خبره ختمه شوه قدردانو دا یو ډېر سختترین حالت و په موږ باندې او یو داسې حالت و چې ستا امیر صاحب او سره د شورا د ډېرو اراکینو سره ستا د سلونو زرګونو کارکنانو دا په جیل کې وي تحریک ستا کالعدم شي مکمل طور باندې کالعدم معنا دا ده چې ته به ورته د تحریک نوم هم نشي اخیستی او بیا حکومت وخت په تا پسې ګرځي مسلسل چې کوم دی چاپې شروع شي کورونو ته چې کوم دی ننوځي دلته خو بیا هم ګزاره شوې ده په پنجاب کې خو دې زمونږ هر کارکن د کور دروازې ماتې کړي دي د هغه المارۍ چې کوم دی ماتې کړي دي د هغه کور د هغه ایسیګانې چې کوم دی لاندې راغورځولي دي د هغه د کور شیشې ماتې کړي دي د هغه د زنانو کپړې شلولي دي قسم درته خورم چې هغه ظلم زه تاسو ته ووایم انسان حیران پاتې شي چې په تاریخ کې داسې ظلم چېرته مسلمان د مسلمان سره خو نه دی کړی لکه دا دي چې څنګه لګیا وو په زوره زوره باندې د هر چا کور ته لس لس ځله ورداخلېږه د شپې شپې ورداخلېږه د هغه چې کوم دی ټول سامانونه ځمکې ته راوله او ورته پته وه چې دا سړی کور نشته د هغه زنانو سره بدتمیزۍ کوه هغې ته کنځلې کوه د هغې چې کوم دی کپړې شلوه د هغې روپټۍ راکاږه د چادر او چار دیوارۍ تقدس په عمل کوه د څه دپاره صرف د قادیانیت د خوشحالولو دپاره صرف د مغرب د خوشحالولو دپاره او بیا د فرعونیت لهجه وه چې دی په خپله کرسۍ باندې کېناست او قوم ته تقریر وکړه او چې خبردار موږ د یو جګتې دپاره او موږ د یو ډلې دپاره یورپي یونین نشو ناراضه کولی موږ فرانس نشو خفه کولی ځکه چې هغه سره زموږ امپورټ ایکسپورټ دی دا ملک به تباه شي معاشي طور باندې به موږ ته ډېر لوی نقصان پېښ شي او دا یوه جته ده دوی حکومت او ریاست ټارګټ کوي او موږ د دې نه مغلوب کېدی نه شو په یو داسې حالت کې چې مخالفینو لاسونه پړقول چا را باندې خپلې پیرۍ او کرامات مضبوطولې چې هغې دا وګوره د دې داسې چلو دا زموږ د پیر چې کوم دی سور والزاد وایي او د هغه سره ټګرې والدي چا د رحمان بابا شعار وی د رحمان بابا چې په چا کړې د غضب نینده ورخښه او قطع نظر مې ګزار د درویشانو او قدردانو په هغه وخت کې زموږ زړه په یو خبره باندې جمع چې هغې کې به موږ ته د باباجي مبارک دا خبره را یادېده چې دا مشکلات چې دي دا خو د ژوند حصه ده د مشکلات او امتحان کې تانې ورکول دا د مسلمان شیوه وي نو بیا به مسلمانانو کړې وه خو په مشکلاتو کې همیشه چې تانه ورکړې د مسلمانانو ته هغه منافقانو ورکړې ده زما د جانان صحابه روان شو احد ته 300 منافقان 300 عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین سره 300 منافقان واپس را روان شو د مقام شوق نه له 2 کیلومتره مزل نه وکړي نو منافق کار دی 2 کیلومتره مزل نه نه کړي واپس شو چې واپس شو مسلمانانو ته هغه یو عارضی تکلیف ورسېدل سخت مسلمانان شهیدان شو یا تنه شهیدان شو مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف ملو شو زما د محبوب علیه السلام غاښونه مبارک چې کوم دی زخمي شو زما د جانان د جسم مبارک نه وینه راووته نو چې واپس راغلل د منافقانو مې وګوره که زمونږ په خبره عمل کړی وی نو دا تکلیف به درته نه وی رارسېدلی دا خو تاسو زمونږ په خبره باندې عمل ونه کړو او که زمونږ هم منلی وی نو داسې کار به نه وي شوي نه به وی شهیدان شوي چې کله هغې دا خبره وکړه چې لو اطاعونا ما قتلو که زمونږ خبره منلی وی قتل کړی شوي به نه وی د رب العزال جلال په جوش کې راغی وی فرمایل قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین زما محبوبه دا څوک چې په دې وخت کې تانې درکوي دې ته ووایه که تاسو دا وایې چې دا وګوره مونږ بچ شو د مرګ نه که مونږ تللی وې زمونږ خبره منلې وې تاسو به هم د مرګ نه بچ شوی وې نو دا زما د طرف نه د مرګ فیصله خو اټل ده که تاسو په کور باندې ځان د مرګ نه بچ کولی شئ نو تکړه شئ په کور کې ځان تاسو د مرګ نه بچ کړئ د مرګ نه بچ کېدل خو نشته دا خو په کور کې هم راځي خو د هغې مرګ خو مزه ناشنا ده چې زما جانان د چا سر ته ولاړو او یا الله زه ګواهي ورکوم چې دا ستا د دین دپاره شهیدان شوي دي د هغې مرګ خو مزه جدا وه
زما جانان په خپل لاس مبارک باندې په خپل باندې په قبر کې خودل دا مرګ په مزه جدا وا چې څوک د خپل وینو سره په دې خاورو کې بل جواب د وړاندې نه ورکړو او یاد ساتئ عزت مندو د ذلت مرګ نه خو اخلاصي خوشته دی نه د مرګ نه نو په دې وجه خلکو تماشې کولې خلکو به دا وګوره ویګډېره نشوا اوس بدا چلو شي ما ته امیر المجاهدین خبر یاد آوا کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی اثر نہیں چھوڑے جاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین تسبق کتلی دی جاد ما د جانان د خور تسبق کتلی دی هغه الله دنیا کې ذلیل کړي هغه مبارک کو فرمایي چې داسې کې دین شي چې جاد حضور د خور تسبق کتلی دی هغه بچ پاتې شوی دی هغه ذلت هغه مقدر دی خلکو نه منلا خلکو وینا دا لبیک والا ذلیل شو دا وګوره دی په جیلونو کې دی دا دی وګوره کله ادم شو مگر الحمدلله لا یو کال نه برابر شوی لا ورځ یو سم چې کم دیشتا روزه نه راغله چې په کومه روزه کې دوی زماد محبوب علیہ السلام د دین بیان ہوتا د حضور د عزت او د ناموس محافظین دور کېدو کوشش وکړ او چې دوی مونږ کله ادم کو دوی مونږ ورکو الحمدلله رب هغه ذات دې هغه غیور ذات دې چې کال مکمل شوی نه دی لبیک والا نن د ټولو پاتو نه زیات عزت الله ورکړي دي او چا چې په دغه معاملې کې یا خاموشي اختیار کړي وا یا د فرعونیت او د کبر او د جبر انتها کړي وا په ذات د خدای قسم نن یو ذلیل کیږي لبیک والا په عزت سره دغه تماشې کوي الحمدللہ اواغ خلق الله یو کسر الله جواب ورکړ او د ټول عالم ته ښکارا شو چې چا به اسلام په لارې بندولو حکم نه کوي چې چا به نو چې لارې باندې کوم نو د قوم ته تکلیف څومره هغه انسان په خپل باندې دومره لیونی شو چې په خپل باندې ویل اسنه که خلک فلاني ته تراوش شه او هغه خلک چې هغه به دا احتجاج او دا چې دین او دا خود دهشتګردو کار دی دا خود شدت پسندو کار دی اب خپل باندې شروع شو 1300 کیلومتره مزل یې وکړي او په لار کې روډونه بیا چاته دا یاد نشو چې موږ به مولوی ته تکلیفي کې دا لار باندې نه چاته دا یاد شو چې د قوم د خلکو ته هم تکلیفي دا ورته یادېدل نه صرف د حضور د عزت او ناموس په مسله کې هغه مرد کلندر به یو خبره کوله هغه به یاد ساته چې د حضور د عزت او ناموس مسله کې 2 نمبر وکړه نو ګر یاد ساته ذلت او رسوایی مقدر دی چې چا په دغه معاملې کې چاته خپل ملک یادې دو نن هغه خلک الله داسې جواب ولا ورکړ چې یو طرف ته قوم هم لاړ ذلیل او خوار شو بل طرف ته خپل هم ذلت او رسوایی جوړه شوه او چې چا د حضور په عزت کې افراط نشو چې کوم دی خفه کولی په ناموسو مسله کې چا د حضور په عزت او ناموس مسله کې یورپی یونین نشو خفه کولی نن د هغه د خولې نه په خپله باندې دا خبرې وځي چې ما هغې له جواب ورکړ ما هغې ته سترګې وښولې او د هغه قوم هم لګیا چې دا د هغې سزا ده مې عجیبه خبره ده چې د خپل ذات خبره رااله د دوکې لپاره زه څنګه ومنم چې ته امریکې له جواب ورکړ امریکې له خو به جواب تاله ورکړی وی چې عافیه صدیقي کور ته راغلی وی امریکې له خو به تا جواب انا ورکړی وی چې د مسلمانانو دا لوی دشمن چې دا قوم تر دې دمه پورې ظلم او بربریت کېږي دوی د خپل ظلم او بربریت نه دستبردار شوی وی هغې ته جواب په کومه خوله باندې میلاو شو ځکه قدردانو یاد ساتئ چې د مفادو خبره رااله چې موږ له جواب ورکړو کاش چې دا جواب تا د خپل نبي لپاره ورکړی کاش چې دا جواب تا د خپل جانان د عزت او ناموس لپاره ورکړی قسم په ذات د خدای نن به ته د دنیا سردار وې نن به ستا د قدم په خاورو باندې خلکو ځانونه قربانول وجه دا وه چې ته د حضور د دین لپاره ولاړ وې هلته د فرانس نشو ناراضه کولی هلته د امریکا نشو ناراضه کولی هلته د یورپی یونین نشو ناراضه کولی مگر یاد ساتئ چې د ذات خبره رااله نور د ځان نن اسما خان جوړ کړي چې ما داسې جواب ورکړ تا د جواب ورکولی نه شي چې څوک د حضور په عزت او ناموس په مسله کې دله شي د هغه نه باندې د غیرت او دله په ځمکه باندې ځکه قدردانو یاد ساتئ الحمدلله نن په دې منبر باندې چې موږ ناست یو د خلکو په وړاندې دا خبره چې چا اسلام کې داسې دي لارې داسې دي دوه کسه ګیر شو یا ملک بند دی اله ملک جام کې اله زمونږ د طرف نه اعلان جنګ دی اله مونږ داسې کوو دا د قسمت خبرې دي
سوک دا اللہ و دا رسول دا دین دا پارا دا چل جذبات چکم دے رہا دا کی گرا بیداری کی اور دا چاہ دا پر ذات دا پارا پدے وجہ دا تویمہ چا الحمدللہ تحریک لبیکہ کا پلیٹفارم دے چدے ہمیشہ حضور علیہ السلام دا دین چکم دے صحیح معنوں سر ترجمانی کرے انشاءاللہ کئی بار سماتا ستوڑو نا انشاءاللہ اللہ درخواست دے آدھا میں درخواست دے چلا کم موجودہ حالات کا سوری دل بردازان تو مخی تک ہے کم چالا حضرت فرمائی دے کرے در سے یاد کرتے ہیں پھر در بدر یوں دوار کرتے ہیں یا رسول اللہ چی چاستا درد قدم خور پسپک کتلیری ناغا چکم دے بیا دفیو رضی مالک شوینن انشاءاللہ یو دا موائی چی صرف حکومت دا زیاد ساتے چی انشاءاللہ پوزیشن و حکومت بدوانا انشاءاللہ یو بزلیں گی انشاءاللہ دے ذلت نا یوم نشی بچ کے دے دا دوانا دا دا مسئلے مجرمان دی یو خاموشو یو ظلم کو یو چکم دے بالکل پخلا باندے آگا چکم دے پٹے لگا ولیوا دے حوالے سر اسم ندی ویلے نگا دے حوالے سر اقدامات پری دی انشاءاللہ یو بزلیں گی یو موتا تا اللہ پاک دی ذلت اور رسوائی خائی اور کم از کم قوم دے دمرا نور را بیدار شی چگورا وقتی ریگی چی ہر سمر امراض آگ امیر المجاہدین کو منتداوے چی گورا کدو زور دے عزت پر مسئلہ کی دو نمبری اکڑا اللہ ہم پر دنیا کی ذلی لگی اور پدے مسئلہ کے مخبر مفاد رسل پر خودل اور پدے مسئلہ کی ادرے دے واللہ چی دنیا با منخوی آخرت با منخوی ذکر چی با دنیا کی اندالے گورا پشپیتر روپے باندے چی لیٹر اوم جن تیرے دو اور چی با 150 باندے لیٹر دے پیٹرول نوم جن کی رہی وہ گئے دے باندے جن روان دے چنگشان روانی دی موٹر سیکل روانی دی چی غریب کا سروڑا چکم دے پشمک سوابا اومی بڑک پڑل روٹے پڑلا اور چکالا پا 200 پا دیاللہ سوالا نوم پوری تکلیف دے دلے رسو کے انکار نشی کولے محنت کی گی مشکت کی گی چلے ہوئی فبیام روٹے پوری جن دی دیری گی مگر یاد اس آتے فضاد تخدے قسم فضاد تخدے قسم چی دے حضور دے عزت سودا اوشوا اور زمان محبوب علیہ السلام ناراض شدو پیرے اور دے خپل امت نے یو پیرے مخوارا یو پیرے دا زمادہ سے امت دے چی پروٹے باندے دے رکھ کئی وما باندے نشی کولے دا زمادہ سے غلامان امتیان دی چی دا دیپ اخبر دو کسو گرفتارے باندے غیرت کئی زمان پہ عزت و ناموس باندے نشی کولے دیپ اخبر روٹے باندے اخبر اقتصاد باندے غیرت کئی وما باندے نشی کولے اور صرف یو دلے اخبر مخ مبارک وارا اور بزاد دا خدای قسم کو کائنات کے گلے چاہ گزارا ہوئی ذکر یو وقت سے نشتا یو سیکنڈ سے نشتا جی پاگے کی منتظر جانان ضرورت دی پاگے کی منتظر حضور ضرورت دی امام اہل سنت فرمائی فتاوی رضویہ شریف کے وی قددے دنیانا زمان محبوب علیہ السلام ساید رحمت اور ساید کرم سیکنڈ ضرب حصے عمرہ کو جد اشوا پدے ٹیب مالا دا دنیا زرے زرے دا دنیا میں اتور لگیو کیس ہم پاتی نشی دا ہر سچ قائم و دائم و باقی پاتی دی دا برکت زمان کو جنے منو